بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئے دور پروګرام پښتونخوا ټوډے کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. قدرمندو، نن جمعې ورځ دی او هر جمعې باندې موږ پښتو کې شو کوو. په دې شو کې زموږ اکثر چې کوم موضوعات وي هغه دا وي چې زموږ خپل د خیبر پښتونخوا چې کوم ستونزې دي، بیا دلته خطې کې یعنی ورسره افغانستان دی، دلته چې کوم مسلې دي ستونزې دي په هغو باندې خبرې وکړو. په دې به نن خبرې کوو، خو دې نه مخکې په پاکستان کې سیاسي حالات هم نن سبا ډېر زیات چې دي هغه روان دی په تیزي باندې. بالخصوص په پنجاب کې چې دی 2 ورځې مخکې هلته وزیر اعلی پرویز الهي چې دی هغه اسمبلی نه د اعتماد ووټ واغستو او بیا پرون چې دی هغه ګورنر ته د اسمبلی ماتولو مشوره ورکړه یا تحلیل کولو چې دی هغه مطلب مشوره ورکړې دی. نو او 2 ورځو کې دنه به ګورنر چې دی هغه تسلیموي او که نه تسلیموي اسمبلی به چې دی ماته شي. بیا عمران خان صاحب دا اعلان هم کړی دی چې دې اسمبلی تحلیل کېدو نه پس بیا موږ خیبر پښتونخوا اسمبلی چې دی هغه به هم تحلیلوو. هغه کې به تقریبا 2 ورځې لګي. نو مطلب دا دی د عمران خان صاحب چې هغه په حکومت باندې دا دباو واچوي چې بیا الیکشن وشي یا کني بیا دغه 2 صوبو چې که بیا حکومت فرض کړه مکمل اعلان د الیکشن نه کوي په ټول ملک کې، نو بیا به دې 2 صوبو کې چې دی الیکشن کیږي. 3 میاشتې به چې دی نگران حکومت وي او هغه نه پس به چې دی الیکشن کیږي. نو دغه مسلې چې دي دا روانې دي او دې سره سره چې دی زموږ خپل دلته د خیبر پښتونخوا کې چې کوم ترهګري پیښې وي هغه مسلسل چې دي هغه روانې دي. هغه کې هېڅ کمی نه دی راغلی، بلکې ورځ تر ورځه چې دی هغه کې اضافه راځي. دې نه مخکې چې دی ټي ټي پي سره د مذاکراتو یو کوشش وشو خو هغه ناکامه شو او بیا تقریبا 100 ورځې مخکې د نیشنل سیکیورټي کمیټې چې دی په اسلام آباد کې یو اجلاس شو. په هغه اجلاس کې دا شی فیصلې وشوې چې دې نه پس په ټي ټي پي سره مذاکرات نه کیږي. که موږ مذاکرات کوو نو موږ به افغان طالبانو یا امارت اسلامي سره کوو. نو دا اوس لکه مذاکرات ناکام شو او د نیشنل سیکیورټي کونسل کمیټې چې دي دغه شی بیانات هم اوس راځي. نو اوس آپشن څه دي؟ آیا د اپریشن امکانات شته دي څنګه چې خلک وایي دا اپریشن به څنګه کیږي؟ په دې چې دلته څه علاقان نه ښکارېږي چې طالبانو په هغه باندې قبضه وي. په دې باندې موږ نن خبرې کوو. نن موږ سره شریک دی ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب، څه تعریف محتاج نه دی. ډاکټر صاحب څېړونکی دی، لیکوال دی او اوس یو کتاب هم راغلی دی په پېښور یونیورسټۍ کې چې د جرنالیزم څانګې پروفیسر دی. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه کورودان رفت صاحب. ډاکټر صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې دلته د ترهګري چې کومې پیښې دي هغه مسلسل روانې دي. اول د مذاکراتو یو کوشش وشو خو هغه ناکام شو. اوس تاسو په نظر باندې څه آپشنز دي؟ حکومت سره څه آپشنز دي او بیا دا چې لکه طالبان هم چې دی هغه هم خپل دباو کې بیا هغو سره څه آپشن کېدلی شي؟ رفت صاحب آپشنز خو شته هم دي او وقتا فوقتا د هغې ذکر هم کیږي، خو آپشنز ته راتل نه پیله لږ شان یو نظر دا اچول پکار ده چې د افغانستان 15 همسایه ملکونه دي او په دو وختو 15 همسایه ملکونو کې د ټولو نه کړکېچن حالت د پاکستان ده. مطلب دا ده چې د نور همسایه ملکونه هم سره افغانستان نه خوشحال نه دي او وقتا فوقتا هغې مختلف طریقو سره افغانستان سره معاملات وي چې ته خو مجموعي طور باندې د څلور ملکونو څه کوم دي دا په امن دي. یو پاکستان څه کوم ده چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی ده، پاکستان مسلسل د یو جنگي کیفیت کې ده. کله په بارډر باندې د افغانستان طرف نه مسلې، بیا پاکستان په الزام لګوي طالبانو حکومت باندې سلته کې هغې د بارډر باندې کلیشز بند کی، بیا کله وایي چې د بارډر اخوا تحریک طالبان پاکستان کې بریدونه کوي، بیا داعش هم داسې بریدونه وشو. نو دا وقتا فوقتا موږ ته دا خبره راځي. نو د دې یو مسله دا هم ده چې خبره صرف دا نه ده چې افغانستان کې مسله ده، لکه څنګه د نورو ملکونو سره هم د افغانستان مسله شته خو هغې تر پامان دي. مسله ده چې پاکستان کې هم مسله ده ډېره لویه. پاکستان ارباب اختیار څه کوم دي هغې په صحیح وخت باندې مسله وي چې ته نه افغانستان سره، بلکې انتظار کوي چې حالات هغه نهش ته راشي چې کله حالات نه ټیکېږي بیا هلته کې دوی خپل خلک هم څه کوم ده زوروي، بیا څه کوم ده هغه پارلیمان یا هغه څه کوم ده فارن څه کوم آفس ته د هغې هم په ایمرجنسي او په جلدۍ کې داسې کارونه وي چې ته وشي. نو یو مخصوص یوه اداره ده
بیا هغه ټولو باندې ایمرجنسي جوړه کړي او بیا د خپلې مرضۍ کارونه ټول کوي. نو زه صرف دا ویل غواړم چې یو ځل بیا هغه سه حالات راغلي دي چې واقعي چې پاکستان ته حالات خراب شوي دي، خو د سر ته یو نیم کال څخه کله د طالبان راغلیو بار بار دا ضرورت محسوس کیدو چې پاکستان د افغانستان طالبانو سره مسلې وچتی کی او د کشالې د سولف کی، خو هغه نکیدله. کله به ټي ټي پی سره کوم د افغانستان طالبانو د سہولتکاری خبرې کیدلې، بیا به کوم دا ډایرکټ ټي ټي پی سره مذاکرات شروع شولو او هغه موږ دا وکړو چې اوس خو عمران خان باقاعده دا وایي چې موږ خو هغه سره خبرې شوي وي چې څلوېښت زره څه کوم فیملیز دي، 40-50 هغوی به دلته راتلو. نو اوس دا د څوک تپوس وکړي چې دا چا دا خبرې کړي دي، موږ ته خو هم د 40,000 فیملیز پته نه وه، دا خو د عمران خان د خولې پته ولګېده. نو زه صرف دا ویلن غواړم چې اوس دا څیزونه نور هم واضح کیږي چې دا معاملې ډېرې کړکېچنې وي او د مخنیوي دپاره د افغانستان طالبانو سره خبرې کول پکار وي، نه کې ټي ټي پی سره. او که اوس هم دا یو آپشن ژوندی وساتل شي، خو بیا هم زه دا تکراروم چې د پارلیمان د اړخ نه، د فارن کوم آفس ته د پاکستان د هغه د اړخ نه، نه کې د پاکستان فوج یا د کور کمانډرانو د اړخ نه چې هغوی دلته نه کوم د کله جرګه مار راسته هلته کې، کله جهازونو کې کوم د کارپوهانو په نوم باندې کله صحافیانو نه ډکوي هلته کې. اوس هم ډېر ضرورت ته چې پاکستان ټي ټي پی سره واقعي معاملې وچتې کړي، خو ټي ټي پی سره نه، هغو خلکو سره چې کوم د ټي ټي پی په شا باندې افغانستان کې دي او پاکستان شک ګڼي یا پاکستان ته یقین ده، ثبوتونه دی ورکی د افغانستان کې طالبانو ته، او بیا صرف افغانستان طالبانو سره هم دا نه دی چې تون پکار د دوحې اکارډ د لاندې 2020 کې کوم څه شوي دي، دکې ګوره امریکې هم ذمہداري جوړیږي، دلته د یورپین یونین ذمہداري جوړیږي، دلته کې د ټول ګاونډي هیوادونه ملکونه که ته وګورې د دوی ذمہداري جوړیږي چې دوی په ځای شي او د خپلو علاقو کې د امن دپاره طالبانو باندې فشار واچوي. که چیرې پاکستان په ځانګړي توګه په انډیویژوال توګه کله ټي ټي پی سره خبرې کوي او کله کوم دا افغان طالبان سره خبرې کوي، بیا هم دا د مسلې حل نه ده. نو زه دا صرف وایم چې اوس یو ځل بیا دا سیس تکرار کول پکار ده، خو یو ځل د پارلیمان د اړخ نه یوه اداره دا مذاکرات نشي کولی، دا کنسنسس پکار ده. پاکستان کې ریجن کې کنسنسس پکار ده، لکه څنګه طالبان افغانستان کې راغللو، بیا باقاعده ترکی یو اجلاس رغوښتی و او ونه شولو، بیا هندوستان یو اجلاس رغوښتی و د ګاونډي ملکونو سره، دلته کې د افغانستان طالبانو باندې فشار دپاره څنګه مونږ ګامونه اوچت کړو. پاکستان ته هم پکار ده چې دو خلکو سره په ځای شي د ګاونډي هیوادونو سره او طالبانو دپاره یو مربوط پالیسي داسې واضح کړي چې پاکستان کې امن راشي. که چیرې پاکستان صادقي په خپل د الزام کې چې د افغانستان د طرف نه د ټي ټي پی التنا بدمنی دلته راولي، نو بیا د دې دا حل ده، دا د دې حل نه ده کله ټي ټي پی سره ډایرکټ مذاکرات کوي او کله طالبانو سره ډایرکټ مذاکرات کوي، دا هم د دې حل نه ده. ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښه خبره وکړه. پاکستان کې اوس دا سوالونه هم اوچتېږي چې اولم چې کوم مذاکرات شوي وو هغه ډېر په جلتۍ کې شوي وو، په ډېر هیزډ کې شوي وو، پارلیمان نه څه منظوري نه وه اخیستې او مطلب په جرګو ذریعو باندې شوي وو. اوس خلک دا وایي، هغه خلک چې اول دې مذاکراتو باندې اعتراض کولو هغه دا وایي چې دا خبره ډیپلوماټیکلی باقاعده چې دی د پاکستان چې کوم خارجه وزارت دی هغه په دې کې مطلب کوششونه وکړي او دا مطلب دی باقاعده چې دی ډیپلوماټیکلی دا خبره داسې اوچته کړي دغه حکومت سره. بله تاسو چې د عمران خان کم بیان طرف ته اشاره ورکړه، عمران خان صاحب دا ویلي چې دا تقریبا د ټي ټي پی 15,000 کسانو زموږ ډېر ښه مذاکرات ورسره روانو او دا مونږ راوستو دلته مونږ قبایلي سیمو کې چې دا مونږ سیټل کولو، دو ته مونږ دلته مطلب لکه ځای ورکولو. په دې کې اوس یو بل سوال دا راوچتېږي ډاکټر صاحب چې دا خو دا مذاکرات په دې باندې مطلب ړانګ شو یا ناکام شو چې د ټي ټي پی دوې غټې مطالبې یو دا ویلو چې دا د کم پاټه مرجر دی دا د واپس کړی شي، بله دا چې مونږ به اسلحې سره راځو، مونږ به مطلب ټوپک سره چې دی قبایلي سیمو ته راځو. او دغه داسې دوه مطالبات دي چې ریاست پاکستان لپاره دې منل چې دي ګران دي. نو اوس په دې کې دا سوال راوچتېږي چې آیا عمران خان صاحب چې دا خبره کوي، نو آیا مطلب عمران خان صاحب چېرې دا خبرې منلې وې؟ تاسو څه وایئ دې متعلق؟ نجی عمران خان خدا سے فیصلے مونږ ته لاګي لکه کړي دي یا چا سره ډسکس کړي دي چې هغه د پاکستان د پارلیمان او د کانسټیټیوشن د لاندې هم جایز نه دي.
د عمران خان اسمبلی نه 2/3 میجارټي څخه خسته دا خو ګوره د فاټا انضمام په د اسمبلی د لاندې شوی د عمران خان سره استحقاق څخه داسې خبرې کوي یا هغه عین څه دی بالکل نو دا خو عمران خان هم دغه ډیکټیټرز خبره کوي خو مسله بیا دا ده چې د عمران خان په وخت کې کوم فیض حمید د دې کوم صلاح مشوره بوا هغه د ملټری د کوم د سوچ او د فکر د لاندې هغه مشورې وي نو لکه څنګه عمران خان یو ډیکټیټوریل طریقې سره سیزونه مخته بیاي هغه هم د خلکو د رائے احترام خو نه دا کړی یو طرف ته هغه وایي چې د مالکن ډیویژن خلکو سره موږ خبره وکړه هغه ویلو چې موږ ته تکلیف ته موږ دا نشو برداشت کوی ویلې چې دلته کې دا خلک کوم دي خلکو قتل عام کې ملوث دي او بل طرف ته هغه وایي چې به موږ سره بل څه لار جوړی دا نو عمران خان کوم دا هغه بنیګاله کې د ټي ټي پی بدوله خو د پاکستان پښتنو کې بدلته بدوله ته عمران خان د پښتنو کوم د هغه تاسو ووټ تر کړه دا کته ته ټي ټي پی ووټ تر کړه دا څه ته وایي سره زه د هغه کوم دا بغیر موږ سره چارانه ودا نو زه صرف دا ویلن غواړم چې د عمران خان څخه کوم فیصلې دي دا پکار ده چې د خیبر پختونخوا خلک په دوه وخت باندې ولې چې د دوزله ووټ ورکړه د پی ټی آی ته دا د ذهن کې وساتي چې عمران خان کوم فیصلې کوي هغه د خلکو فیصلې نه کوي هغه د ټي ټي پی حق والا فیصله داسې کوي لکه ټي ټي پی د ته ووټ ورکړي او دا ټي ټي پی اختیار کړه وستي په کار راځي د خیبر پختونخوا خلک د دور شینو نوټس واخلي دا یو ډېر ډیکټیټوریل ډیسیژنز دي د پیښور یا د خیبر پختونخوا خلک وزیرستان نو غواړه سواد پرې او وچت شولو هغه د ټي ټي پی ته یا ترخګری ته نو ویلو خو بیا به عمران خان تم دی نه ولې چې عمران خان وار واضح کوي چې هغه ټي ټي پی ته نه صرف زیور کوي بلکې عدل ته مشته کوي او بدایي مین سټریم کوي کبهچره مین سټریم کوي او خلکو نه مشوره نه خلی یا د خلکو د رائے احترام نه کوي نو دا خو مطلب دا شولو چې بیا د خلکو د ووټ په اگینست عمران خان نو که ووټ اگینست سی به عمران خان نه څوک تپوس کوي عمران خان نه خلک تپوس کوي نو په کار دا چې دا خلک دا ذهن کې وساتي اوس پورې چې کوم د عمران خان پالیسی دا هغه د طالبانایزیشن یو پالیسی د په ریجن کې دلته کې 70,000 خلک کم شوي دي هغه کې زیاتره پښتانه دي که عمران خان چېرې طالبانو تصور کول غواړي نو کور نه دی ورکی خو د اسمبلی استحقاق مجبور کون د فاټا انضمام خبره کون او داسې 500 نه سوره پورې خلک راوستن دلته کې بغیر د منډیټ نه یقینا صدا د عمران خان یوازې کار نه ده د پر یو کنسنسس په کار ده هغه عمران خان سره نشته ډاکټر دا اوس چې کله د نېشنل سکیورټي کمیټې اجلاس وشو نو هغه نه پس داسې مطلب د میډیا کې مونږ وکړو چې داسې خبرې ډېرې کېدې چې اوس مطلب لکه الته چې کوم د ټي ټي پی مرکزونه دي په افغانستان کې په هغه کاروایی په کار دی هارد پرسوټ دا خبره او شابل کې څه خلکو پکې دا خبره هم وکا چې اوس د قبایلی سیمو کې زون پکار دی او الته نه چې دی مطلب د افغانستان باندې دغه چې دی افغانستان کې کاروایی پکار دي نو دا هغه خلک دي چې دا د دلته کم لکه د زمونږ د خطي چې کم زمینی حقایق دي هغه دا نه دي خبر نو تاسو دی باره کې څه وایي جنگ د مسلې حل نه مونږ په دې اتفاق لرو اور اوس پر پاکستان څخه کم جنگ کړی دا هغه هر آرمی چیف ځان سره اپریشن راوړی دا او بیا آرمی چیف هم غیب دا او بیا اپریشن هم څه د پته نه لګیدلی چې کامیاب شوی دا خو موږ ته بعد کې بیا پته لګی چې بیا طالبانو سره مذاکرات کوي د دې مطلب چې اپریشن هم ناکام شوی کچري اپریشن ناکام نه وای نو به 2012 نه پس یا رد الفساد نه پس دی ویلو چې موږ طالبان ختم کړو بیا چاته ضرورت محسوس شول چې افغانستان کې طالبانو ته یې دلته راشي او آباد شي دلته کې د دې مطلب دا چې اپریشن هم د مسلې حل نه ده بیا د مسلې حل څه شي ده اوس هغه خلک څه کم وایي سیره کا افغانستان طرف نه طالبان راځي ټي ټي پی بیا هاٹ پرسوټ پکار ده هاٹ پرسوټ مطلب دا دا خلک دی الته کې سټینګ اپریشنز وشي الته کې جازونه دی مخکې وډاو شي الته کې د فایرینګ وشي غزینو باندې یا بمبارانې وشي چې کوم زینونه دا طالبان راځي دا خو پاکستان مخکې هم کړی دي که تاسو ته یادي په پکتیا کې الته کې غزینو کې چې کوم کډوالو هغه 50 کډوال هغه کې مړ شول دی هغه هم څه حل نه دروته زنه خلک داسې هم وایي چې دلته کې د بفر زون جوړ کی په افغانستان کې لکه دا هم یو سوچ نه مني چې په افغانستان کې به د بفر زون څنګه جوړای پکتیا پکتیکا نورستان ننګرهار دا پورا بارډر سره کوم لاري دي
د باندې د پاکستان سرویلنس کوي هر وخت او الته کې د کوم د نقل او حمل کوم د چا هم نه پرېږدي الته خو خلک مشته دي الته خو ژوند د خلکو کوم د بودوباش ته هغه خلک بولته کې څه کوي چې پاکستان الته کې بفر زون جوړي دا هم د انګريزانو د دور نه د بفر زون ولا خبره رواني دي دا یو ځل بیا مخکې خلک کوي دا هم کارآمد نه ده بلکې کم خلک څه د زنه ژوند نه ژواک نه خبر نه دي هغه داسې به سر سامانی داسې خبرې کوي چې هغه څه توک نه جوړیږي زه دا وایم ویلن غواړم چې په افغانستان طالبانو باندې فشار راوستنې لپاره نړۍ په لیول پریشر جوړول پکار ده د دنیا په لیول پریشر راوستن پکار ده پاکستان ادارې کومې دي فارن افیس شو پارلیمان کولو دا ادارې کوم دي دا باقاعده افغانستان کې د طالبانو حکومت سره مسلې وچتول پکار دي دا مسلې په ټوپک په زور باندې یا د وایلنس په زور باندې یا د جاس په زور باندې نه دي حل کول پکار کچره دا حل کیدې شوې د 70 کالو کې موږ دا حل کړی وې فشار اچون پکار دا پورا نړۍ سره په ځای باندې مرسته کول پکار دا وخت مطابق تلن پکار دا په طالبانو باندې یو ډیپلوماټیک پاور فورس استعمالول پکار دا امریکا هم د کې انوالو کول پکار دا خپل خلک د پاکستان انوالو کول پکار دي زه په دې نه پوهیږم سمخ کې خمون 2005 6 7 کې ځکه طالبانایزیشن مخ کې روانو نو یو سیت مسله داوا څه خلک د سټیټ په طرف نو خلکو ته د پاکستان ریاست مغه سي هغه نه ګیلمندو لکه څنګه طالب هغه ویلو څخه کې دي شي طالب هغه نه زیات امن راولي نو یو کنفیوژن نن د پاکستان خلک ډیر باوري دي هغه ته پته ده چې طالبان په دې علاقې کې امن نشي راوسته بار ریاست ته یې تخپل امن بحال کدل تکي بیا ریاست ته د څه شي مسله ده چې هغه طالب نه یریږي چې خلک د ریاست په شادي نو بیا خو ریاست ته پکاره چې مخ کې لاړ شي که امریکا په افغانستان کې ناکامیدل نو د امریکای خو په افغانستان کې خلک نو د پاکستان خو د پورا بارډرو کې پښتنه خلک د پاکستان دي بیا د پاکستان فوج د پاکستان ادارې د څه شي نه یریږي چې هغه بانا کوي وایي سره موږ طالبانو ته شکست شروع کوي نه خبره دا نه ده خبره دا ده چې طالبان اوس هم د پاکستان د سکیورټي پالیسي د لاندې دغه حصہ ده کچره دغه حصہ لکه څنګه ماته لاګي هغه مطلب دا ده پاکستان بیا وقتاً فوقتاً طالبان یو ضرورت غني د خپل سکیورټي اپریشن شروع کوونه لپاره او لکه څنګه هر ملټری چیف رضی اپریشن وروړي نو به کدغه سه حالي نو به خو لکه څنګه شلو کالو کې امر را نغلو مخکې هم به امن نشي راتله ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب دا اوس چې کوم خلک روچتيږي دا زمونږ ګورو ټول خیبر پختونخوا کې چې دی په مختلف ضلعو کې چې دی عوامي پسونونه کیږي پارلتونه کیږي جنوبي وزیرستان کې دوه درې ورځې مخکې چې دی ډېره غټه درنه وشوه اوس اطلاعات راځي چې پرون هغه درنه ختمه شوه حکومت چې کوم ځایي خلکو د هغو مطالبات یې ومنلو نو دا چې کوم دا عوامي پسونونه دي دا مسلسل روان دي دا کاراترونکو مطلب څو میاشتو کې دلته الیکشن کیږي جنرال الیکشن ظاهره دي چې دغه اگست ستمبر کې بکیږي نو آیا دا مطلب الته په دا الیکشن کې دا څه امپیکټ کیدی شي دا چې کوم مطلب د خلک روچتيږي یقینا اوس پورې کله غوندي ریلیکسیشن ملاو دا یا الیکشن ریاست په شاده هغه एकदम داسې ملټری ګامونه نوي چته نو دغه یو وجه دا د ریاست ته هم پته ده چې خلک نور ملټرایزیشن ته تیار نه دي کني یو طرف ته تحریک طالبان تیار ده جنگ ته بل طرف ته د پاکستان ریاست هم تیار ده جنگ ته په جنگ کې ډیره غټه پیسې انوالو ده او دوړه فریقین وایي چې موږ خپل سکیورټي لپاره یا موږ کوم دا سیلف کوم دا ډیفنس کې دا ټول اکشنز کوو موږ وکړو سیلف ډیفنس کې جنگونه سره رواني هغه څنګه نو دا خلک چې تدنه یقینا ریاست ته یو خنډ خو جوړ کړی دا اوس مسله دا ده چې دا به دوامي کیږي څنګه ریاست الب پشازي چې د خلکو کوم سیویلین طاقت تا یا سیویلین کوم پارټیان دي هغه هم د خلکو اونرشپ واخلي پهل ازل موږ دا ګورو چې خلک پشا روان دي او پولیټیکل پارټیان یې کوم دي پشا هغه مخکې هغه خلک مخکې روان دي او پولیټیکل پارټیان یې پشا روان دي نو زه دا وایم چې دا یو امید شته چې د خلکو پاسونونه کیږي دا به یو موبلایزیشن پولیټیکل پارټیانو کې جوړي اگر چې اوسه پرې لیدل نشي
خو یمو امید دغه کې دی شي ولې دغه یو ذریعہ د سمون د جنگ نه په امان شو غني کدا نکیږي نو بیا د خلکو پاسونونو خو بجاری د سره به افراتفری بیا به سکوم دا د طالبانو مغه سې کیسې نشي شروع سکل دلته ټارګټډ کیلینګ شروع شي یا سکوم د پاسونونو کې دماکه یا بریزل سکوم دا دماکه شروع شي الته کې او بیا خلکو ته زیان کیږي نو زه وایم زمون حل سکوم دا سیاسي دا سیاست لپاره پکاره چې سیاسي ګوندونه مخکې راشي او هغه د خلکو د اونرشپ واخلي دا یو ذریعہ د سمون د ترخګری د خند واچو غني اذروایز خو بیا یو انار کی دا یو داسې صورتحال د هغه کې امن راتک ډیر ګران دا هم د کشان سکون د ترخګری وي او د حل به ګران نظر ته ناراضي ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب تاسو ډیره مننه تاسو مونږ ته وخت راکو قدرمندو دې سره زمونږه وخت پای ته ورسېدو اجازه راکې ته خدای په امان